فرمائی مرگ دا یور دا مڑیږي به هر څوک او چې چاته په کوم وخت باندې مرګ لیکلی دا په هغه ټیم به مرګ ورته راځي یوې لمحې دپاره څوک مرګ نسي منې کولی یوې لمحې دپاره څوک له مرګو نسي بچ کېدلی چې کوم وخت باندې ما مرګ لیکلی دا ما ته الله کریم موت لیکلی دا زه به هغه ټیم ته ور برابرېږم که تاسو ډېر زیات کوشش وکړو ډېر زیات بغاوت وکړو ما د الله په ذات قسمي مرګ کله نسي بدلېدلی یوې لمحې دپاره مرګ چاته انتظار نه کوي یوې لمحې دپاره موت چاته مخشې نسي راتلی ما په الله یقین ده چې مرګ دپاره وخت مقرر ده چې په کوم وخت باندې ما ته موت راځي زه به په هغه وخت ور برابرېږم تاسو که ما ویو که ما شهیدو څومره تاسو کوشش کوو مرګ دپاره ټیم مقرر ده نو الله کریم دې موږ ته صحابه غوندې مینه نصیب کړي فرمایي مرګ چې کوم ده مرګ نه خلاصون نشته په هیڅ صورت باندې یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده چې کوم وخت موت دپاره مقرر ده الله پاک فرمایي تاسو سره به موت خامخا مندی که تاسو ډېر په مضبوطو کیلو چې جان ولې نه کو بند تاسو سره به مرګ مندی موت کله په شا کېدای نسي نو صحابه کرام علیهم رضوان رضی الله تعالی عنهم اجمعین دې نامونه دین دپاره قربانی خپل جان قربانی خپل اولاد قربانی خو کله دین ته نقصان نه دا ورکړی کله دین ته بدنامي نه دا ورسولی نو الله پاک فرمایي ای مسلمانانو ای د ما محبوب صلی الله علیه وسلم ها اهل کتاب غیر مسلمه دا کله د مسلمانانو خیرخوا نسی کېدلی د مسلمانانو دوستی نسی کېدلی ورسره چې دا غیر مسلمه ده او هر وخت دا چاہت او دا خواهشی چې چپ صورت باندې وي خو چې نقصان مسلمان ته ورکړي چپ صورت باندې چې فتنې ته واچي چپ صورت باندې وي چې دا دین نه کفر طرف ته واړی